تاسو دا غیرت وکړئ، تاسو دا تعاون وکړئ او الله ته به سوال کوو، نتیجه بیا زموږ نه غواړئ. الله الرحمن الرحیم. زه د پاکستان مسلم لیگ نون د ټولو عہدهدارانو د طرف نه، د ورکرانو د طرف نه، د کم درون او عزتمند او نیک پاک خاندان د فضل رحیم امیر صاحب چې کم خاندان دی، په هغې کې زموږ سره فاروق رحیم صاحب، طارق رحیم صاحب دوی چې شامل شوي، نو د خپلې ټولې پارټۍ د کشرانو مشرانو د طرف نه د دوی ډېره شکریه ادا کوم او دا دوی له د پارټۍ د طرف نه دا یقینداني ورکوم چې تاسو به انشاءالله تعالی په دې فیصله باندې ډېر زیات خوشحاله او زمونږ پارټي به ستاسو نه ستاسو د لاسونو نه به کار علي چې د علاقه کې خیر خور کړي، د علاقې د خلکو چې دی نو دردونو کې کمی راولي او هغوی ته سهولت ورسوي. نو ستاسو د ټول خاندان یو وارې بیا ډېره مهرباني. مختصر به خبرې کوم، دا ټایم هم چونکې ډېر کوتاه دی، خو څوک یې ذاتي طور باندې مني او که نه مني، ټول پاکستان منلې ده چې دا پاکستان که ترقۍ مخ باندې ځي، که دا پاکستان چې دی انډیا ته او د نورو ملکونو ته په سترګو کې سترګې واچوي، نو هغه چې کم کولی شي نو هغه د جناب میاں محمد نواز شریف په قیادت کې کولی شي. او همدغه وجه وه چې د لندن ته پسې دا جرګې تلې او راتلې او اخره کې مجبوره کو، هغه وی نه کوم تاسو یې کوئ، هغوی مجبوره کو وی راشه وی دلته وی آخر ستا وطن دی او دا خلک دي، د نورو تخم حواله کړی وی راشه وی څه شی ته جوړ کو. نو انشاءالله تعالی دا پاکستان د میاں محمد نواز شریف صاحب په قیادت کې مخکې به ځي. بیا مونږه په دې علاقه باندې ډېر خوش قسمته خلک یو، مونږ له الله تعالی دلته خپل لیډران چې کوم په دې صوبه کې بیا راکړي دي. زه به جناب انجینیر امیر مقام صاحب یاد کم چې الله تعالی بس څه د دې خاورې له یو هیرو ورکړی دی، نو یو ځوان یې وله ورکړی دی، نه هغه په ستړی دی، نه هغه په دې دی چې زه ډېر مالدار یم او زه چا سره ملاویږم یا چا سره نه ملاویږم، نه، اقا خاکساره، هغه ملنګ او اقا په خپلو خلکو باندې مین کس دی، که د شپې پسې ورځېږو د شپې، که د ورځې د الله سره ونیسو د ورځې هغې، حالانکې د هغه مصروفیت دونه مصروفیت دی، خو هغه په هغې کې هم چې د خپلو خلکو له او خصوصا زمونږ د دینځۍ خاورې سره هغه یو بې پناه یو مینه لري او اوسه پورې چې مونږ هغه له چېرته سیټ هم نه دی ورکړی، خو بیا هم چې څونه کارونه راځي هغه یې مونږ له کړي دي. زه راځم په درېیمه توګه باندې مونږ الله تعالی بیا ډېر خوشنصیبه پیدا کړي یو چې مونږ له جناب انجینیر فیض الله خان چیف صاحب په شانتې مشر مونږ له راکو. زه تاسو ته خبره کوم په دې لنډه یو کال کې چې زموږ په دې علاقه کې څه ونه شوه، چې زموږ هغه کوم حکومت چې و هغه هم څه داسې نیم پخته غوندې و، په هغې کې زه تاسو ته خبره کوم د 200 نه زیاتې ټرانسفرمرې د هغې سره ستنې او تارونه دا چې چا وکړه دا زموږ دې ځوان زموږ دې مشر انجینیر فیض الله خان صاحب وکړه. زه تاسو ته په تاریخ کې ناشنا خبرې ښیم، په یو تحصیل کې هم چېرته د وابډې 2 سب ډویژنې نشته، خو څه چلو شو نن ستاسو په تحصیل یادینځۍ کې که 2 سب ډویژن راویستی دی، نو چا راویستی دی؟ زمونږ مشر جناب انجینیر فیض الله خان صاحب راویستی دی. زمونږ خلک به کړېدل د پاسپورټ د دفتر پسې، کله به وته بټخیلې ته ځه او کله به وته تیمرګرې ته ځه او کله به دا شی دی. زمونږ د خلکو د تکلیف ته چې کله وکتل، انجینیر فیض الله خان صاحب انجینیر امیر مقام صاحب رئیسار کړی دی او هغه ته یې که پړه دی جوړه یې کو نه جوړه. زمونږ خلک غریب دي، هغوی ځي بهر ملکونو ته، سعودي ته، عربو ته مزدوروله، او بیا چې دلته ایون پاسپورټ هم جوړوي نو هغه ځان لړه شین کوي. مونږ لا چې دی زمونږ مشر دلته په دې یو کال کې مونږ له د پاسپورټ دفتر هم دلته راوړو. د دې فیډرو دا کمې خبرې چې وشوې، دا چې دی دا د باډوان فیډر، دا د چکدرې فیډر، دا د اوچ فیډر، دا د اسپن فیډر، دا د شوي کې تاړۍ فیډر، دا د اوسکۍ، دا د چیخو، دې ټولو ته داسې د دونه کار شوی دی چې اوسه پورې دا دیر چې کله د نواب د حکومت نه راوتی اوسه پورې دونه د بجلۍ کار نه دی شوی، څونه چې په یو کال کې زموږ مشر فیض الله خان صاحب چې کوم دی نه مونږ له وکړو. نو مونږ پې هغلته فخر کوو. یوازې دا نه، د دې نه علاوه چې کوم سوال جوابونه دي، که هغه اریګیشن دی، که پبلک هیلث دی، که هغه CNW دی، که هغه پولیس ډپارټمنټ دی، که بل دی، خو چې خپل خلک یې په تکلیف کې لیدلی دی
خپل هر څه زور استعمال کړی دی، سیاسي زور، هغوی له چې کم ذاتي الله تعالی کم هغه ورکړی دی، خو صرف د څه خبرې دپاره چې خپلو خلکو له خیر راوړي. زه تاسو ته ښیم تاسو دلته کې قسمه قسم خلکو له چې کم دی نو ووټونه ورکړي دي، هر قسمه خلک هم لیږلي دي، خو ما ته پته ده اوس هم په شونډو باندې پاړ دی او ستاسو بنیادي کارونه نه دي شوي. که نه زه یو تپوس کومه بادرخانه ستا د کلي روډ چې کم دی دا د کمې زمانې نه چې دی نه نشته، دا ما ته پته ده، ما ته چې څونه یاد دي د 13-12 کالونه د دې رور مې ړه شین شو، د دې رور مې ړه شین شو چې بره مې هغلته کلی دی او لاره خو دې اجزانو بیا هم څه چل ولو کو هغې وکړو. اوس پکې بله مسله ده، حالانکې دوی چا نه دي استعمال کړي، دوی دا تیز الله ورته پی ټي آی والا ورته چې د دلته سینې ټپولې وې وی سب جنت په لته جوړ کم دسه درته ویلی او کنه ویلی دا غینه مخ کې وته اغلته چې د پیپل پارټي والا وته چې دانو دا ویلیو چې ازما غریب رورا ازما غریب قامه ته خود دسه او دا پلان کې دسه موږ ساده خلک چې څوک را د خبرو کې ضرور غولي باغې چې دانو دقه تاسو غلولي وي. او زه تاسو ته خبره کوم علي رحمان لاله تاسو چې مسله رااله سونه ټایم کې حل شوې ده په 3 ورځو کې چا چې ولا په 12 کاله کې نه ده کړې هغه په 3 ورځو کې شوې ده. خبره لنډ مختصر مطلب دا دی زمونږ د پارټۍ زمونږ د مشرانو تاسو سره مینه ده، تاسو چې ووټ وس مونږه ایم ان ای ګان ایم پی ای ګان سېنیټران دا شیزونه نه پاتې شوي، خو د پلار د زمانې نم شروع کا او دا د اوس مونږ دریم نسل زمونږ کشر زمونږ بچی زید الله خان چې دی نو هغه مونږ تاسو ته راویستو او هغه دا هم د خپلو کشران ته ویلي دي چې صرف تاسو نه پس چې کم کسان نازي دې کسانو ته به درانه ګوري، دې کسانو ته به چې کم دی نه په عزت ګوري او دې کسانو ته به ځان خادم به ورته ځان به ورته بالکل خادم ته جوړوي او د دوی د ترقۍ او د خوشحالۍ دپاره چې څونه علم وي څونه اختیاري هغه به ټول استعمالوي. نو زمارونو خبرې نوږدوم راغونډوم ځکه دې نه پس مونږ لږ شانتې تنظیمي هغه خبرې به هم کوو. لنډه خبره دا ده حکومت را روان د چا دی ښکاره خبرې دي دا د پاکستان مسلم لیگ را روان دی. مونږ خلک څه سادهګان خلک یو، مونږ چې اختیار را روان یي مونږ د هغه نه ځان مرور کړو مونږ چې کم دی لاړ شو داسې کسانو سره شو چې هغه بیا مثال یې دی چې د ملکند د غره ناخوا مثال ان سی پی ګاډه را اسخاکوټ ناخوا بیا نشي تللی، بیا نه قلم کار کوي نه دم کار کوي نه خبره کار کوي د هېڅ هم نه. نو څه چلو شي هغه کس ګلې ګلزار شي ځان ته ایم ان ای لیکي ځان ته ایم پی ای لیکي ځان ته سینیټر لیکي، خو څه چلو کی زما د قام ټایم ضایع کی ټایم مسلسل دا مونږ سره روان دی. مونږ نه اهله کس چې دی مشره ته مونږ دوکه کې مونږ ساده خلک یو خوږې راته ووایي په خپل هغه خو شته شي سم شته شي خو څه چلو کی قوم چې کم دی په شاته پاتې شي. هغه زمونږ د سیند نه هغه غاړه علاقه په ترقۍ روانه ده، زمونږ د کاټکلي نه اخوا هغه علاقې چې کم دي هغه په ترقۍ روانې دي، خو پاتې څه شی ده ادینزو پاتې ده. ادینزو مونږ د ټولو خلکو ته وایو چې ادینزو یتیمه نه ده، ادینزو لوس چې کم دی نه مشران راغلي ادینزو په سر باندې لاس دي، هغه د انجینیر فیض الله خان صاحب په شکل کې په ادینزو په سر لاس دي او د انجینیر امیر مقام صاحب په شکل کې په ادینزو په سر بلاس دي، هغه به د جناب میاں محمد نواز شریف په شکل کې چې کم د ادینزو په سر بلاس دي او ان شاء الله تعالی زمونږ د محرومیان ډېرې زر ختمیږي. خو څه پکار دي ستاسو د طرف نه لږ دې ځل یو غیرت پکار دی، ستاسو د طرف نه دې ځل چې کم دی نو یو تعاون پکار دی. تاسو دا غیرت وکړئ، تاسو دا تعاون وکړئ او الله ته به سوال کوو نتیجه بیا زمونږ نه غواړئ. خو دوستانو الیکشن را په سر دی دې ځل چې کم دی نو هغه نه شي او دې ځل ووټ شی د چا د شعر ووټ د چا د شعر. ډېره مهرباني الله مې عزت وکړي الله هم قدر وکړي.